أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تبارك وتعالى يعلم علم لري ما بهغ سبان تحملو چباري كل أنثى هر مؤنثا هر زنانه چه حامل گرزيگي اله باغي باندې علم لري چې د دې پر رحم کې ذکر دې ک انثى دې سعید دې ک شقی دې طويل دې ک قصير دې حسن دې ک قبیح دې صالح دې ک طالح دې سخی دې ک بخیل دې لا پدې باندې علم لري. وما پغس باندې لا علم لري تغيض الارحام منا تنقص الارحام چې کمی دا رحمنا وما تزداد وغه چې زیاتې دا رحمنا اله پدې باندې علم لري. مراد د زیادت او د نقصان نه یا تعداد د بچو دې. وما تغيض الارحام منا تنقص الارحام چې کمی رحمنا یو ټوټه لړکی دا زنانا یا یو ولد پیدا شي. وما تزداد وغه چې زیاتې دا رحمنا زیات پیدا شي بچي دو شو درې وغیرہ. یا وما تغيض الارحام وغه چې کمی دا رحمنا مده د حمل شو په کمه مده کې پیدا شي. وما تزداد وغه چې زیاتې دا رحمنا زیات مده کې پیدا شي وخت زیات تیر شي. یا معنا وما تغيض الارحام وتنقص الارحام چې کمی دا رحمنا د چا سلور ګوتی وي. وما تزداد وغه چې زیاتې دا رحمنا د چا شپږ ګوتی وي مراد تن اندامونه شو. وكل شيء هر یو شی چې د عنده پنځ د بری تعالی بمقدار په اندازه ده په تقدیر سره ده. نو خلاصه ده عالم الغیب لا داسې ذات دی چې عالم دی په غیب باندې هغه چې خلقونه غایب دي والشهادت یو په ښکارو باندې هغه چې خلقو تخکاری په دې ټولو باندې اله عالم دی. الکبیر لوی ذات لیس شیء اکبر منه نشته دی یو شی لوی د باری تعالی نه. المتعال چت ذات دی لیس شیء اعلی منه نشته دی یو شی چت د باری تعالی نه. سواء برابر خبر د منکم استاسنا عند الله بالعلم پنځ د الله په علم کې. من هغه څوک اسر القول چې پټي خبر لرا دارنګ کار لرا. ومن جهر څوک چې ښکارا کوي اعلانن کوي به پر قول او فعل کې ښکارا کوي که څوک پټي او کا ښکارا کوي الله تبارک وتعالى ته په علم کې یو شانتی دي. مونږ ته ښکارا ښکاری زر معلومیږي او پټ نه معلومیږي. الله تبارک وتعالى ته دا پټ او ښکارا یو شانتی دي. ومن هر غسوک هو چې د مستغفن چې پټون کې وي د عمل خپل باللیل د شپې وساربن ښکارا کون کې د عمل خپل وي بالنهار د ورځې. نو الله تبارک وتعالى ته په علم کې یو شانتی دی. دا له د انسان لره یا دی الله لره معقبات منا ملائکه فرشتي دي راتلون کې د بعضې د بعضو پسې د شپې والا زی او د ورځې والا راځي. من بین یدیه په مخ د انسان کې ومن خلفه او رست د انسان نه يحفظونه چې ساتي د انسان لره څنګه ساتي دا دعاګانې غواړي ورته دا فرشتي. من امر الله من عذاب الله دا عذاب د الله نه. دا آیت مقصد دا دی چې دا انسان ډیر نافرمانه دی نافرمانی کوي لایق د دې چې عذاب په دې باندې راشي. خدا فرشتي چې د دې ساتنه کوي و الہ بس معاف کی دا انسان بخنه ورته غواړي دا فرشتو په زبان ساتیلا تر تقدیر پوره. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې لا یغیر تغییر نور کیا ما هغه حال لرا بقوم چې وی په قوم باندې ما هغه حال لرا بقوم چې وی په یو قوم باندې چې نعمتونه دي صحت ده عافیت د دې لپاره تغییر نه ورکی دا نعمتونه تینه نه بوزي دا صحت تینه نه بوزي حتی تر دې چې یغیرو تغییر ورکی دا انسان ما هغه حال لره بانفسهم چې په نفسونو د دې کې ده یعنی فیعصوا ربهم د رب نافرمانی شروع کی گناهونه شروع کی ترک د شکر کی یعنی شکر نو باسي په دې مال باندې نعمتونو باندې صحت باندې بس دا نعمت تینه بیا لاړ شي. واذا اراد الله كل شيء ارادو کہ اللہ تبارک وتعالى بقوم پیو قوم باندې سوء منا عذابا دا عذاب یا هلاکا دا هلاکتا
فلا مرد پس نشته ده واپس گرزیدل له دی عذاب لرا یا دی هلاکت لرا. وما لهم ونوی بادی لرا دی انسان لرا چا لرا چی اللہ تبارک و تعالی اراده دا عذابو کی من دونه سوا دا اللہ نا من وال سوک والی بیا سوک والی سوا دا اللہ نا نوی دی لرا یا سوک ملجا خلاصون کے یعنی دے دا عذاب دا اللہ نا خلاص کی. وما لهم نوی بادی لرا من دونه سوا دا اللہ نا من وال سوک والی مانع دا عذاب اللہ نا. هو الذي دا اللہ غزات تے یریکم چی خی تاسو لرا البرق برخنا خوفا دا پارا دا یری دا مسافرو دا پارا یری دا پارا دا چا مسافرو و طمعا دا پارا دا طمع دا مقیمینو دا پارا مسافرو دا پارا سنگ یرا وریز راشی مسافر پا دشتو بیابان کی روانوی و یریگی چی اس بس چل کیگی او دا پارا دا طمع دا مقیمینو دیقان پا تمکی شیچیا الہ باران را نازل کی زما دا فصل بدر خستشی یا گرمی والا هم خوشحالیگی چی سخت گرمی وی چی الہ بارانو کی چی دا گرمی ختم شی. خود بری تلا دی دوانو کی گوری چی سوک نیک انسان دے دا دعا قبول شی کل دا مسافر دعا قبول شی کل دا دیقان دعا قبول شی. وینشئ من یخلقو پیدا کی بری تلا یرفعو چتی السحاب وریزی الثقال درنی پا باران باندی الثقال منا درنی پا باران باندی ویسبحو تسبح وی الرعد دا رعد فرشتہ رعد یا دا آواز نون دے یا هغه فرشتہ دا چی داغی پلاس کی دوره دا دا پا وریزو باندی مقرر دا کل چی وریزا کی سستی راشی نو دا تا امروشی چی وررس اوزانا نو یو شرق دینا پورت تشید او دا برخنا چخراخی جی نو یسبحو تسبیح ویا الرعد دا رعد فرشتہ بحمده پسنا دا الہ باندی والملائکتو ایضن دارنگی تسبیح ویا اے تسبح الملائکتو والملائکتو منا اے تسبح الملائکتو تسبیح وی ملائکی من خیفته منا من خیفت اللہ دا یری دا اللہ نا هغه دے پاک مخلوق دے عذاب ورت نشتا دا الہ دا یری نا تسبیح ویا. اے انسانا اے مومنانو تاسو باندی خلوی لوی بوجون دینو تاسو ولی تسبیح نوایا. ويرسل ورالیگ الہ العالمین الصواعق سخت آوازنا یعنی تندرنا یا اورنا فیصیبو پس رسیگ یعنی حلاکی بها پدی تندرونو باندے من یشاو چال رچی ارادوشی دبری تالا وهم حال دا مشرکان چی دی یجادلون دی جگڑی کئی فی اللہ پبارد اللہ کی وهو دا اللہ تبارک و تعالی شدید المحال مانا شدید العقاب سخت ورک ان کے دا عذاب دے. یا علی سے مانا کئی شدید الاخذ دیر سخت دے گرفت دا باری تعالی بل ذکی وی ان بطش ربک لشدید یقینا دا گرفت دا رب چی دے نیول دا رب چی دے دیر سختی گورے. لہو للہ دی خاص اللہ لر دعوت الحق دعوت دا حق دے لی سے وی دعوت التوحید دعوت دا توحید دے. ابن عباس سے وی شہادت اللہ الہ الا اللہ والذین آغا معبودان هغا بوتان یدعون یعبدون چی عبادت کی دا مشرکان من دونه سوا دا الہنا من دون اللہ سوا دا الہنا لا یستجیبون جواب نور کی دیلر لهم دیلر دا بوتان بشین پس شبان دے ایشی جواب نور کی اس دا دی مثال بیانی بری تعالی. اول مثال اللہ مگر پشان دا غچا کباسط کفیہی چی غڑون کے دورغوی غزون کے دورغوی الالمائی ابولرا دا کلاو لاس خکتکی او پورتکی ابو کی منڈی او رو باسی دا کلاو لاس صدا پارا لیبلغا دی دا پارا چی ورسیگی فاہو دا ابا دی خلید دیتا وما هو رب کریم فرمائن ندی دا ابا ببالغیه رسیدن کی دا دی خلید لرا. نو دغشان مثال دا مشرکانو دے بوتانو تا چغی وہی عبادت ورطا کئی اغی نا اوری و نا جواب ورطا ورکیا لکا لاس چی اوبو کی دسی امن دے را اوباسی
هیڅ فایده نشته خولې ته اوبه رسي نه. نو دغه شان د دې مشرکانو مثال دی چې بوتانو ته آوازونه کوي او عبادت د بوتانو کوي و هندو ستړی خدای ناراضه بس هسې ستړي کېږي. وما دعاء الكافرین نه د بلنه د کافرانو عبادت د کافرانو الا فی ضلال مگر گمراهی ده. ولله خاص الله لره یسجدو سجدی لګي عبادت کوي من ټول هغه څوک فی السماوات چې دی په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې ټول الله لره سجده لګي سجدی لګي طوعا په خوښۍ سره یعنی په اخلاص سره وکرهن او په ناخوښۍ سره بغیر د اخلاص نه. طوعا په خوښۍ سره څوک فرشتگان ملائک شو مؤمنان شو مخلصین مؤمنان وکرهن او په ناخوښۍ سره منافقانه د توري د یری نه عبادت کوي. وظلالهم دارنګ سجدی لګي لره سوري د دی بالغدو په وخت د صبا کې والآصال په وخت د بیګا کې. نو کله چې دا ټول مخلوقات الله ته سجدی لګي نو فسجدوا لله تاسم الله لره سجدی ولګویا نو سجده واجب شو. په هغه ټیم کې چوکې نو بهتره ده نو وروسته هم کولی شي. قلت ورته ووایا اے پیغمبر علیه السلام من رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو والارض او د ځمکو د اسمانونو او د ځمکو رب څوک دی دینه تپوس وکړه. فسيقولون الله زر دی چې وبوي دا کافران الله الله دی. نو تم ورته همدغسې ووایه قلت ورته ووایه الله الله چې دی پیغمبر علیه السلام ته وایه الله تم ورته همدغسې ووایه الله الله پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. اوس باری تعالی وایي الزامن دی ته وایه ښه ای کافرانو تاسو داسې اقرار هم کوئ چې دا اسمانونو د ځمکې الله پیدا کړي دي باوجود د دینه تاسو د بوتانو عبادت کوئ. قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام دی کافرانو ته مشرکانو ته افتخذتم ایا نیولي تاسو من دونه سوا د الله نه اولیاء دوستان ما په معبودې سره من دون الله بغیر د الله نه داسې معبودان مو نیولي دي لا یملکونه چې ملکیت نه لري قدرت نه لري لانفسهم د پاره د نفسونو خپلو نفعا د رسولو د نفع ولا ضرا او نه د دفع د ضرر هیڅ ملکیت نه لري قدرت نشته. نو هل یستوی الاعمى آیا سره برابر دی العامه چې ړوند دی والبصیر او بینا د کافر مثال ړوند دی او بصیر بینا مثال د مؤمن دی آیا دا دوه سره برابر دي نه دي برابر. بینا وړون چیرته برابر دی همدغه شانتي مؤمن او کافر برابر نه دي. ام هل تستوی سره برابر دي الظلمات چې تیری دي مراد تنه کفر دی والنور رڼا مراد تنه ایمان دی. دلته ظلمات ولی جمع راوړه نو دا ظلمات دا کفر ډیر دی یهودیت دی نصرانیت دی ډیر ډلې دي والنور ایمان یو دی والنور دا رڼا مراد تنه ایمان دا دوه سره برابر دي نه. ام جعلوا بل جعلوا بلکې دی ګرځولي یا نه یا کنه دی ګرځولي اله لره دی کافرانو لله الله لره شرکا شریکان داسې شریکان خلقو چې هغې پیدایش کړی دی څه اشیاو که خلقه پشان د پیدایش د اله باندې بیا فتشابه الخلق پس ګډوډ شوی دی الخلق پیدایش ایا دا پیدایش د اله دی که د بت دی نو دی داسې شرکا ګرځولي دي نیولي دي نو بت خو هیڅ شی نشي کولی بت چېرته پیدایش کولی شي دا مخلوق خو څه نشي پیدا کولی. قلت ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام الله الله چې دی خالق کل شیء خالق د کل اشیاء دی پیدا کوونکی د ټولو شیزونو دی وهو ولد الله تبارک وتعالى الواحد واحد لا شریک دی القهار قهار ذات دی.